التنزيل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زمونږ یو څو خبرې کوو د معاشري او د سماج د ټیکېدو لپاره چې مثال کم خلک اهم کردار ادا کولی شي، څومره خلک دا کار ټیک کولی شي او یې نه کوي، قصدن نه کوي، یا مثال په دې معاشره پورې هسې خندا غونې کوي. د هغې څو بیمارو موږ مستقل علاج تشخیص کړی دی چې کم خلک دا معاشره صحیح کولی شي او نه یې کوي. په هغې کې د ټول نه اول چې دي نو دا علما دي چې دی په خپل کار باندې نظرثاني وکړي. لاول د ناوله دی دا خبره وکړي چې موږ به نه دا وایو چې زه دیوبندی یم، زه پنجپیری یم، یا اهل حدیث یم، یا بریلی یم. لاول به دی دا خبره ختموي، ځکه چې په صحابه کرامو کې نه دیوبندیانو نه پنجپیریانو نه څه و نه څه. یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو د هغه جانباز وکړه. چا به تپوس وکړي زه محمدي یم، نو دی به لاول دا اوږه ښکته کوي په معاشره کې چې لاول دی دا خبره وکړي چې زه کمزور یم او دا ټول خلک صحیح دي. او که دی د خپل منبر نه اعلان وکړو او کم از کم په 2 میاشتې کې 3 میاشتې کې 4 میاشتې کې د علاقې په سطح باندې دی پریس کانفرنس شروع کړي او یو ځای ته راغونډېدل شروع کړو، په هر کلي کې مشورې شروع کړي او دا خبرې ختمې کړي. دا فرقهواریت چې د ټول نه لوی فساد دی او دا سند اخیستل د مدرسو نه دا صحیح دلیل نه دی، ځکه چې د پلانکې مدرسې سند دی دا قبلیږي، د پلانکې هغه نه قبلیږي. د دوی په خپل منځ کې دومره انتهایی تفاوت دی چې دومره تفاوت د مسلمانانو د یهود نصارا په منځ کې نشته. دوی د یو بل خبره بالکل نه برداشت کوي، نو دوی به د معاشرې څه اصلاح وکړي. دوی په نورو پاټو باندې په نورو څیزونو باندې لاول ګورو تک لکه موږ دې ته نظر وکړو، دوی وایي چې دا ټولې پاټۍ خرابې دي او موږ ښیي، نو دوی خو به ښه ثابتوي چې تاسو په څه ښیئ. تاسو یو بل ته خبره نه ښکته کوئ، اوږه یو بل ته نه ښکته کوئ، دا فرقهواریت نه ختموئ، د یو بل سره ورورولي نه. سماج دپاره تاسو څه غم کړی دی؟ کلی په کلی دشمنۍ دي، کلی په کلی باندې ورانۍ دي، یوې مدرسې د بلې مدرسې سره نه لګي، هره مدرسه د بلې مدرسې سره ورانه. بهتره دا چې دی 3 میاشتې کې 6 میاشتې کې یو پریس کانفرنس د علاقې په سطح باندې مقرروي او ټول علما راجمع کېږي او دا خبره بالکل کلکه وعده د یو بل سره بیعت وکړي، په یو بل باندې لاس کېږي. څنګه چې د عثمان ذوالنورین د بدل اخیستو دپاره رسول الله مبارک د کیکر د بوټي د لاندې بیعت وکړو چې د عثمان بدل بالو. دغه شانې دي دا کلک منظمه واده وکړي چې موږ به په معاشره کې چې کومه دا کوم حالات روان دي، کومه طریقه کار د خلکو په منځ کې تربګنۍ، تربورولۍ، مصیبتونه، دشمنۍ دي، دا ختمو او په خپل منځ کې یو بل ته اوږه ښکته کړو. نه به دا وایي چې زه پنجپیری یم، نه دیوبندی یم، یا خیرات شته، تولیا شته، صابون نشته او یا دوا شته. دا خو هېڅ خبرې نه دي. دا د معاشرې دپاره ډېرې خطرناکې خبرې دي. که دوی په حق باندې د رسول الله مبارک په مسله ناسي، نو رسول الله مبارک خو د صحابه کرامو چې کوم ترتیب کړی و، کومه صحیح تربیت یې کړی و، هغوی خو به د خولې نړۍ د یو بل سره نیموله او انتهایی داسې خلک یې تیار کړه چې لکه ډېر جانباز خلک وو او ټوله ګناه به یې خپله ګڼله چې دا ګناه ټوله زما ده په دې معاشره کې. نو دوی لکه به د نن نه پس زما دې ته زه په دې باندې اعتراض نه کوم، خو که دوی نن هم غواړي نن، نو دا معاشره صحیح کېدی شي. نن که دوی غواړي نن، اینې دا مثال د ماښام او د ماخوستن په منځ کې موږ دا بیان کوو او 11 تاریخ دی. په دې نن وخت که دا ښه اواز زموږ چاته ورسي او نن دا علما صرف دا ووایي چې زه به د الله سره وعده کوم چې زه به قطعا دا خبرې نه کوم زه پنجپیری یم، زه دیوبندی یم، زه به په دې کلي کې د یتیم یسیر په سر باندې لاس دم، زه به د بېوا زنانه خبره لمه، د چا مکان نشته، د چا کور نشته. د نن نه پس د مدرسو چاندې هم لږې کمول دي. دوی ټول په ټوله چاندې ته مدرسو ته غونډې کې ټیلونه لګېدلي، زبردسته ماربلې لګېدلي، په یو محراب باندې 3 لکه روپۍ داسې قمقمې په مسجد کې لګېدلي. د رسول الله مبارک په مسجد کې، په مسجد نبوي کې د پیغمبر اسلام یو صحابي وایي چې ما رسول الله مبارک ویلي چې په تندی مبارک په خټه باندې څښاو، خو داسې جانباز یې تیارول چې هغې د تمامې دنیا دپاره یو زبردست نمونه وه او د سمندر د پاسه هغې بغیر پوله سفر کړی. زموږ په مسجدونو او مدرسو کې کم خلک تیارېږي، په هغې کې لکه مثال د یونیورسټۍ نه ډاکټر وځي، د بل یونیورسټۍ نه دغه وځي انجینیر وځي، بل د دې مدرسو نه کم خلک تیارېږي. د یوې مدرسې د بلې سره ورانوي، بله نه مني، بله نه مني. نو موږ تاسو ته سوال عرض کوو، سوال موږ به تاسو ته څه ووایو، خو د نن نه ته عرض کوو چې بهی کوم خلک بېګناه ده، د اډیاله جیل کې پروت دی، په سنټرل جیل کې بېیار مددګار خلک پراته دي
او د چا د وکیل پیسې وس نه رسي، یتیم یسیر ماشومان دي او بیوه زنانه ده چې زه درته قسم خورم په دې تېره هفته کې ما ته 2 کونډو ټلیفون کړی، ولې په دې علاقه کې یوازې زه مثال واز نصیحت کوونکی او مثال تقریرونه کومه. دا خلک هم په هر جمعه او په هر ځای کې دي یو ښه حیثیت دی، ښه تکړه تکړه علما دي په ټوله علاقه کې. دغه کونډو ما ته صرف وایي چې زموږ خبر څوک نه علي، زموږ د پلشتک د کټ وس نه رسي. د دې په مقابله کې چې په مسجدونو او مدرسو کې او د دې سره د 40 هزار روپو موبایل دي او داسې خلک ما ولیده چې په مدرسو کې واجبه غونې نظام دی او یو واجبه غونې کار دی، که چاله ورشي چې ما سره د صلح لپاره لاړ شي دې کار کې کار نه ساتو، به وي د دې لانجو والا نه ما ټول ورلګي. مثال یو زنځانې غونې دی د قوم دپاره یو طریقه کار نشته، یو سوچ نشته. د رسول الله مبارک خو به 40 ګنټې سوچ دا چې زما په امت کې به څنګه د خیر هواګانې خلک به څنګه د جهنم د اوره بچ، د یتیم خبر به څنګه والم، د اسیر خبر به څنګه والم، د بیوه زنانه د موریا علاقه ده، د یوې زنانه د سر نه څادر ولوېده او ټوله موریا علاقې محاسبه کړه. د یوې نن په کلي باندې زنانه سرتوري کېږي. دا ټول علما له پکار دي چې مثال داسې حالت دی نه جوړوي چې د حکومت رټ چیلنج کړي یا بل څه حالت جوړ شي. نه، موږ داسې نه چې د حکومت د رټ نه مخالفت کوو، خو چې داسې طریقه کار جوړ شي 50 علماء د کلي تاڼې ته حاضري وکړي، تحصیل ته حاضري وکړي، د ججانو سره ملاقاتونه مقرر کړي او د ټولې علاقې ریکارډینګ ولویسي. د دې دپاره د دې علما مصلحتي کمیټې جوړه کړي او د علاقې دپاره یو غم وکړي، جرګې شروع کړي او سختې جرګې رسېدي چې د هغې دپاره 50 علما 100 علما لاړ شي او په هغه کوڅه کې کښېني چې د هغې پورې به موږ نه ځو ستا د دې کوڅې نه چې تر څو پورې تا صلح نه کړي، زه تاسو په ایمان ووایه څوک به د دې نه انکار وکړي. نو زمونږ دې علماو ته درخواست دی چې د نن نه دې خپل حالت بدل کړي انتهایی او کلکه د الله سره واده وکړي چې د نن نه پس په دې دا نه وي چې زه پنجپیری یم، زه دیوبندی یم، زه پلان کې، زه محمدي یم، زه د رسول الله مبارک په مسله ناسم. او مثال یو زنانه په نبی اسلام باندې خشاک او ګندګي راغورځي او هغه معاف کوي به تپوس لورځي او هغه مسلمانېږي، دوی خپل فرقې دی یو بل سره نشي برداشت کولی او دا خبره د قوم د اصلاح لپاره نشي کولی. نو دوی بس امریکا او جاپان او جرمني او په دې دواګانو باغې له څه شکست ورکړي چې دوی خپل منځ کې منظم شي، ځکه چې الله فرمایي تاسو په خپل منځ کې نرم شئ نو کافر او ظالم ته به سخت شئ. ظالمان په هر علاقه کې شته، د فرعون او د نمرود غونې خلک شته، دا علما صرف تماشا کوي. نو زموږ دې ته درخواست دی چې دام نه وایي چې زه جمعه اسلامي یم، دام نه وایي چې زه پنجپیری یم، دام نه وایي چې زه جمعیت والی یم، نه، زه محمدي یم. د نن نه پس چې دې کلکه وعده د الله سره وکړي، کلکه او هغه خبرې برداشت کړي په خپل منځ کې چې د نه منلو خبرې نو انشاءالله زموږ د الله نه امید دی چې حکومت به داسې ونه کړي چې د دومره علماو مخالفت وکړي. او سریام د کراچۍ نه راواله چتراله پورې څومره علما دي که دوی نن بیعت وکړي د دې قوم سره او کلک میدان ته راوځي، زه درته قسم خورم چې دا فوج به هم د دې مثال حفاظت کوي او دا پولیس به هم د دې حفاظت کوي او دا ټول نظام به د دې د حفاظت لپاره ولاړي. خو چې د دې د نفرتونو ته وګوري، د دې د یو بل کینې او بغض ته وګوري او د دې یو بل حد درجې لکه په پاټیانو باندې هم وطن وران شو، پاټۍ والا وطن وران که او د مذهبي جماعتونو چې دی نو دین او اسلام ته نسخان ورسوو. نو موږ پاټو والا ته درخواست چې د پاټۍ دا نفرتونه ختم کړي چې ده وایي چې زه پاکستانی یم، دا ونه وایي چې زه پیپل یم او نشنل یم او ډنګری یم. په دې اویا کاله کې دې څه خیر دی اجزانانو یتیم اسیر او د عاجزو مظلومانو خلکو له ورکړه، بیار مددگار خلک دي، یوې پاټۍ والا دې لپاره کار نه کوي. او باقي دا مذهبي چې کوم پاټۍ دي، مذهبي چې کوم ګروپونه دي، نو دې اسلام له څه خیر ورکړه، هېڅ خیر ورنه که ما سوای د نفرت نه، ما سوای د یو بل د کینې او د بغض او تعصب نه. په جنازګاه کې مثال یو مولوي صاحب اعلان کوي، بیان کوي، نو بعضې خلک وایي هلکه پنجپیری دی او هلکه د بیان نه پته لګي، هلکه دا وایي دا محمدي دی او د ټولو خلکو لپاره د خیر خبرې کوي او د ټولو خلکو سره محبت وکوي. ټول قوم یتیم دی، یسیر دی، بیار مددګار دی، په سر د لاس د نیولو څوک نشته، ټول قوم یتیم دی. ټول دا څومره خلک چې دي موږ د علماو ته درخواست دی چې دا خو پلاران او نیکونه دي، ځکه چې الله فرمایي دا زما اهل حیال دی او دا د نبي علیه السلام ورثه دي. نو موږ د علماو ته په عاجزۍ او په زارۍ وایو، داسې دی نه چې اعتراضونه دي جوړ کړي او پیغمبر یې دې خبرې نه جوړه کړي. موږ چې د قوم ته ګورو، د قچرو ته ورشو، د تحصیلونو ته ورشو، نو د خلکو هېڅ قسمه فریاد او داسې ځای نشته چې چاله ورشي او نه د علماو د علاقې په سطح کمیټې شته، نه یونټي شته. هر سړی مثال ځان له لګیا دی، ته ویږي یو ښار ناپرسان دی، هر سړی راځي او مثال دستار تړي او په یو جومات ورننوځي او د ټولو خلکو نه بې پروا
د ټولو خلکو نه د معاشرې صرف تماشا کوي نو د معاشرې تماشبین نه جوړېږي او د سبا نه دې په دې باندې کار شروع کړي علاقایي په سطح باندې کم از کم څلور شپږ ارګنایزینګ کمیټې دې جوړه کړي او دا دې نه وایي چې زه جمعیت والی یم زه جمعه اسلامي یم زه پنجپیری یم زه دیوبندی یم صرف محمدي یم د رسول الله مبارک په مسله ناست یم او د سبا نه دې کلکه دا واده وکړي چې دا معاشره به زه صحیح کوم د دې دپاره به زه خپل وختونه رالم انشاءالله له سره او سپین او دوی خو به د سرو زرو ګوره صحابه کرام عاجزه خلک وو په سب په نیم را پرېوته او 3 کاله محنت یې وکړو 3 کاله محنت د سرو زرو پلیټونو کې هغې شات خوړلي او یا کاله وشو تاسو غلامان یې هره مدرسه چړ کوي سوال کوي داسې خلکو ته په کوڅو کې ولاړ دي چې هغه یو غیر مذهبي خلک دي هغه په علماو پسې خندا کوي دی خپل مولوي صاحب بوتلې هغه پورې خاندي او دی ته چنده غواړي دا په کار چې خودکفیل وي دی د سرو زرو پلیټونو کې مثال خوراکي کولې نو زمونږ دغه یو څو خبرې بدې به هم نه ګڼئ مونږ د عاجزو خلکو د حالات نه ډېر نږدې خبرې خلک بیار و مددګار دی خلک یتیم دی خلک یسیر دی دا علما د دې معاشرې یو ښه حل رایستی شي نو زمونږ په خبرو به بد نه ګڼئ باید د مصلحت دپاره مثال زما دا لمبر دی نو مصلحت ته اعتراض او غویمه بر خبرې نه جوړوئ خو موږ چې دا کومې زنانه چې کوم عاجزانانې دي د بچی د جهیز وس نه لري د یتیم یسیر څوک تپوس کولو والا نشته د دغې لپاره تاسو د خپل د دې چې مثال تاسو ته دا یو عرض پیش کوو علی وجه استعلا نه موږ په تاسو باندې مسلط کیږو نه موږ ستاسو د خپو خاوري څومره علماو ته چې دا خبر رسي زما دا لمبر دی که په دې خبرو کې څه کمې پیشی خلق الانسان ضعیفه زه یو کمزور او عاجز انسان یم زمانه به غلطۍ کمې کیږي چې څه خبره کې څه کمې پیشی ما ته په دې لمبر باندې 0342 940 وارث خان زما نامه ده 0342 940 902 په دې لمبر باندې ما ته په دې خبرو کې چې څه کمې پیشی ستاسو رایې به پرې کې موږ شامله کړو چې د دې قوم او د دې خلکو د دې مظلومیت یو ښه کفالت